عليه من الصلوات أتمها ومن التحيات أكملها وعلى آله وأصحابه البررة التقى والنقى وعلى أولياء أمته السائرين في القدس والعلا ولعنة الله على أعدائهم الجهلاء الذين أهرقتهم وأهلكتهم نار الحسد والبدع والهوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قوموا لله قانتين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة عماد الدين الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام طول بشوق سر درود شريف واي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیر جمعه باندې چند مکروهات د مانځو مونږ بیان کړي په دې جمعه باندې هم صحیح ساده مکروهات د مانځنه بیانېږي رب کریم د مانځه اهمیت د قرآن په آیاتونو باندې مونږ ته بار بار بیان کړي او ښودلی دی احادیث صحیحو کې هم د مانځه باره کې ډیر ارشادات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دي مونږ چې د حدیث کې وایي دا د دین ستنه ده ما تیر جمعه هم دا خبره کړې وه پستنې باندې د عمارت چې کوم چت وي د آبادۍ مضبوطوالی پایداری پیدا کیږي اوس که ستنه کمزوري وي او ته بره چت مضبوط واچې ستنه چې څومره کمزوري کیږي نو ستا آبادۍ ته نقصان ته چت ته به نقصان رسیږي ته بې پورته آبادي بیا نشي کولی دا مونځ دا د دین ستن ده مونږ نه دا ستنه څومره کمزوري شوې ده فقهای کرامو د مانځه مکروهات 6 او 1 پورې شمارلي دي دا حدیثونه راغونډ کړي دي مونږ تاسې دا مونځ ټول د مکروهاتو نه ډک دی ما تیر جمعه هم بیان کړي تاسو به شاید اورېدلی وي په دې جمعه باندې هم بعضې مکروهات د مانځه بیانوم دا مکروه دا مونځ کمزوری کوي او مونځ فاسدی یا مکروه تحریمی چې راشي نو فساد بیا په مانځه کې اعاده لازم ګرځېږي نو ګوره دا مانځه ته ډېر نقصان رسوي دا ستا د دین ستنه کمزوري کېږي نو دې سره ستا دینداري ختمیږي او کمزوري کېږي ورسره په هغه مکروهاتو کې یو مکروه مونږ دا بیان کړی چې کله یو انسان سجدې ته ځي دی د خپل جامې رینغاړي ځان پسې رستو نه لمن راغونډه کي یا دا مخکې لمنو دا پنسي باز خلک په دواړو لاسو راغونډې کي تاسو وګورئ دا ډېر یاران چې سجدې له ځي داسې عمل کوي یا چې کله د رکوع یا سجدې نه پورته شي دا رستو رمن له دیکه ورکړي دا جامې لږ ځان له خلاصې کړي رستو کلو کي د بعضې دا یو عادت ګرځېدلی وي بغیر د څه وجې نه داسې کول دا په مانځه کې ګوره سخت مکروه دي فقها وایي چې دا ډېر سختترین مکروه عمل دی دا به نه کوې په مانځه کې دې نه منع راغلی ده دویم نمبر مکروه مونږ دا هم تیر جمعه بیان کړی ګوره فقها دومره پورې وایي که یو سړی دا جامې په مانځه کې راغونډې دي دپاره چې زما دا جامې په خاورو ګنده او ککړې نه شي نو دا مکروه دي بعض ټایم مونږ سجدې له ځو یو ځای له خوره وي یا ګنده وي یا جانماز نه مونږ زما دا جامې جانماز نه خو ولاړې نه شي څادر مې ونه لګي په ځمکه نو مونږ ځان راغونډ کړو په دې مانځه کې دا مکروه دي داسې به نه کې په مانځه کې به خشوع خضوع دا په ځان کې پیدا کې عاجزه سره بودريږي د رب کریم یربا په دې خپل لړ کې اچي په مانځه کې
دغه رنګ چې کوم دی ما دا ویلو چې په تیرو جمعه باندې چې یو سړی په اوږو باندې یا په سر باندې څادر واچوي او د هغې دا دواړه پلونه هم داسې ځوړند وي نو دا مکروه دي، مکروه تحریمي دي، حرامو ته نږدې دي. په سر باندې بعضې خلک رومال واچوي، تاسو وګورئ جنازې مانځه کې هم ډېر دا چې صرف په سر یا په اوږه باندې واچوي دا دواړه پلونه زانګي نو دا مکروه دي او مکروه تحریمي دي. ځان نه توقه فقها فرمایي دا تاول پکار دي هم داسې کلو پرې ښودلې نه دي پکار. څادر دی که رومال دی که کمبل ده چې یو سړی په اوږو باندې واچي او دواړه طرفونه یې ځوړند دي نو دا مکروه تحریمي دي. او که یو سړی ځان نه راتاو کي دا یو طرف ته ځان نه راتاو کو دی بلې اوږې ته دې راورسولو یا په ملا دې واچولو دومره چې تو رکوع لځې تا نه زانګي نه په مانځه کې داسې لټکو نه وي زانګي نه نو بیا خیر دی، بیا پکې کراهت نشته دی. او که داسې نه وي نو بیا مکروه دی. او دغه رنګ چې کوم دی دا بعضې خلک داسې کوي چې په اوږه باندې رومال یا څادر واچي، د څادر یو پیس که په ملا باندې پرته یو دویمه په سینه او په ګېډه باندې پرته دا بعضې خلک په یو اوږه باندې څادر ور واچوي یا رومال واچوي او دې سره مونځ کې فقها وایي دا هم مکروه دی، دا هم کراهت لري، مکروه والی لري، په مانځه کې نقصان پیدا کوي. نو داسې به هم نه کې چې ته دا یو پلو د رومال یا د څادر دی یو طرف ته ځوړند دي او دا بل طرف ته ځوړند دي، دا هم مکروه دی. لکه دې زمانه کې دا خلک دا شی ډېر زیات کوي او دا نه ده پکار. دغه رنګ چې کوم دی بل مکروه په مانځه کې کوم انسان اودس دروند وي او دې ورسره مونځ کوي نو که د اودس زیات درونو نو دې سره ستا دا مونځ مکروه تحریمي شو، سخته ګناه ده، حرامو ته نږدې خبره ده. مکروه تحریمي هغه چې حرامو ته نږدې وي. اوس چې یو سړي باندې غلبه راغلي تشو د سماعتې ورته سختۍ یا ډکو د سماعتې سختۍ یا ولا باد ورغلي دي او دې په دې حالت کې مونځ کوي نو د ده مونځ مکروه تحریمي دی، سخته ګناه ده. دا د شریعت مسله ده. ته لاړ شه او اول اودس مات کا چې کله د هغې نه فارغ شو نو بیا راشه اودس وکړه مونځ وکړه په اطمینان سره وکړه د زړه په توجه په خشوع سره بیا مونځ وکړه. فقها دغسې وایي. اوس دومره پورې علماو لیکلي دي چې کله د یو سړي اودس سخت شي او دلته دی اوس که اودس ماتې دی وایي چې ما نه جمع ځي نو دی وایي چې بس خو رانه جمع ځي که اودس ماتوم اودس کومه نو وایي جمع دې تېنه لاړه شي، جمع دې تېنه لاړه شي خو دی به اودس ماتوي بیا به اودس کوي بیا به مونځ کوي ځان له. اوس که ته اودس دې دروند دی او په دروند اودس باندې ته مونځ کې جمع کې نو دې سره ستا مونځ مکروه تحریمي شو. دا فقهاو لیکلي دي. د ترمذي په حدیث کې هم داسې راغلي عبدالله ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ د مرویاتو نه دی وغیرہ نور حدیثو کې نسائی شریف کې یا ابو داود شریف کې وغیرہ وغیرہ معتاد امام مالک کې دا روایت ذکر دي چې چاته د سماعت ضرورت زیات وي او دس بعد دی یا تشو د سماعت یا ډک دی او ته د هغې ستا ذهن مشغولی تاله تکلیف دی نو ته به دې سره مونځ نه کې. بله مسله د اودسماتي باره کې که چېرته اوس مثال په طور د جمع ټیم را روان دی د هغې نه وړاندې ستا اودس دروند دی او ته وایې چې مړه دا مونځ به پرې وکړم بیا مات کړم نو اول نه دی اودس دروند دی نو بیا خو مکروه تحریمي دی بیا هم ډېر ګناهګار دی چې لا مانځه کې ټیم شته بعض ټیم کې 10 منټه پاو وخت 20 منټه مانځه کې وي مونږ ګړه ته مړه اوس په دې جمع کې به اوس اودس کې ولا مړه راشي دا مونځ پې زر زر وکړي بیا مات کې بس څوک اودس کولی شي. نو که د سر نه دی اودس درونو اول نه او وخت کې وسعت و فراخواله پکې و نو بیا ګورې دا ګناه ده، سخته ګناه ده، داسې به نه کېته. بیا اودس به چې کوم دی ماتې بیا به اودس کې. او که چېرته د یو سړي په مانځه کې دننه اودس دروند شو اوس په مانځه ولاړ ناګهانه دی اودس دروند شو ډېر سخت دروند دی ستا ذهن یې مشغولولو اوس دلته د وخت ګنجایش هم شته یعنی مطلب دا چې تو مونځ مات کې ولاړ شي اودس مات کې بیا اودس کې بیا مونځ کې تر هغې دنه مونځ نه قضا کېږي ټیم لا شته دی مونځ نه قضا کېدو او د مانځه په درمیان کې چې کوم دی ستا اودس سخت شو نو فقها فرمایي په تا باندې رد المختار لیکلی دي رد المختار
رد المختار لیکلی دی پتا باندې چې کوم دی بیا او 10 ماتول ضرور دی واجب دی در باندې تب او 10 ماته بیا به دغه نه بعد چې کوم سره او 10 کې بیا به مون شروع کېده سره اوس په مانځه ولاړ نه غهانه د انسان او 10 درون شو پس دې دی او ډیر درون دی ورته تکلیف دی په دې چې کوم دی مونږ مات کی لاړ دی شو 10 دی مات کی او 10 دیو کې بیا دراشي د سر نه په مزه بیا مونږ کې اطمینان سره دا مسله د شریعت ته دا غرنګ چې کوم دی بل مسله د مرګرو خواهشو وي موږ د مانځه مکروهات بیان کړم بل مسله دا ده چې په مانځه کې اسمان طرف ته ما خو تیر جمعه درته ویلو چې په مانځه کې یو سړی د سترګو د بغوټونو سره خوا دی خو ګوري بغیر د عذر نه بار بار ګورنه دا بیا مکروه تنزیهی دي او کله ور سره مخ ته راتو کې دا مکروه تحریمی دي او کسینه ور سره لګه تو شو ودی کتنو قبله نه وړي دنه ګوره منځ دی فاسديږي دې کې دا یاد ساتي یو سړی په مانځه کې بر اسمان ته ګوري په مانځه ولاړ دی بر چھت ته اسمان ته ګوري منځ مکروه تحریمی شو ګناه ده په مانځه کې بر نه ګوري اسمان طرف ته قتل دا منع دي په مانځه کې پورته به نه ګوري بلکې خطه به ګوري په عاجزه به ولاړی زید سجدي ته بزان ته ګوري چې کم زې ستاده سجدي دي په مانځه کې قصدن اسویلی وستل مکروه تحریمی دي بعض سړی په زور ناری کې اسویلی شروع کی په مانځه کې قصدن اسویلی کول مکروه تحریمی دي ګورم مکروه تحریمی هغه چې حرام او تنزدی وي سخت ګناه لري مکروه تحریمی نه بزان ساتي کچر ته اسویلی په مانځه کې پخپل باندې راغو نبی وتا د پاره حکم داده مستحب داده جته د اسویلی پخپل باندې بند کا کوشش کو زورو کا جسویلی کنټرول کی وسویلی ونه کی او کبیان نه ساره دو خامخا راتلو دومره پورې فقهاو لیکلي دي بي په دې شونډه لګ چک ولګوا دا شونډه لګ داسې غاخونو کیونی سقابو کا کاغه سره نه رو کېدو مطلب بیا خامخا اسویلی راتلو او کېدو دنه کابو کولې دې نشو نو بیا که په حالت د قیام کې ولاړې په قیام باندې نو په خلاص په خله باندې کېږي الله سي الستونه خله به بند کی او که په قیام نه علاوه بل حالت کې وي رکوع کې وي قومه کې وي جلسه کې وي التحیاتو کې وي قاعده کې تشهود نو بیا تا د پاره حکم داده چې ته به خپل غسل سرواله په خله باندې بدا کړي لاس په خله کې دي خله به بند کی ګور دلته یو مسله مراقی الفلاح ذکر کړی دا او هغه مسله دا د جزئیه د فقه وي تمام انبیاء کرام الله تعالی د اسویلی اچول نه محفوظ ساتلی دي سبحان الله وای دا تمام انبیاء کرام دی په جون کې یو اسویلی نه کړي دا الله د اسویلی نه محفوظ ساتلی مراقی الفلاح کړي وي دا ولی وي دا ځکه د اسویلی کې مداخلت د شیطان وي او انبیاء کرامو په دې ذات کې مداخلت د شیطان نشو کېږي دا الله تعالی دا غي محفوظ کړي هغه په کې مداخلت نشو کوله نبی علی السلام فرمایي چې چاله اسویلی ورشي دا اسویلی د شیطان د خوانه دی تاسو چې څومره پوری کې دی شنو دا اسویلی مو خله بند کړي دا اسویلی مکوي اسویلی کنټرول کوي ایثار کوي چې ونشي نو بهتره ده د بخاری او مسلم روایت ته اسویلی وخت کې چې کم دی بعض حدیث کې دا سم راځي چې کله یو سړی اسویلی کې شیطان ور پورې خان دي شیطان ور پورې خندا کوي اسویلی کوون کې پسې شیطان ته خندا ورځي لہذا په دغه وخت کې تاسو چې کم دی د خپل ځان کنټرول کوئ او که خامخا اسویلی کېدو نو په خله باندې لاس کې انسان دی موږ خو انبیا نه یو کنه علیهم الصلوات و التسلیمات چې د اسویلونو د محفوظ شو موږ خو عام انسانان یو موږ خو به ګناه خطا شوي کېږي با خامخا زموږ په ذات خو د شیطان نه منع نه دی موږ باندې خو خامخا دغه مداخلت یا دخل شته دی نو که موږ تاسې نه اسویلی کېدو نو تر څو پورې کېدی شي نو موږ تاسې به دا کنټرول کوو او په اسویلی کې به موږ تاسو د आवाज نه ځان ساتو دا بعض ټیم کې رسار په مانځه مو وړل بعض په ګراسي مردار اسویلی واچي ور سره چغه مو وای تاسو کې نه وګورئ د جمع کې بعضی بار داسې وناري کې لکه څه چلو شو هندو دي مړکو داسې چغه وی شروع کړی دي غلې شنه یک بخت خلکو له مونږ خرابې حدیث کې بعض علما دومره فرمایي چې دا څوک د اسویلی کې په زور باندې خله نه کړي د په دې خلی پورې شیطان پکړه سکړه په زور زور خندا کوي دا دومره خله دې باډه نیولې ده خلاص په خله کې د आवाज وسره مو باسا اسویلی کنټرول وساته خجی او د دې لپاره یو بهترین ترتیب درته خایمه
دا اسویلی د بندولو ښه طریقه درته وښیم جواب را نه و سم جواب را کې مړم اسانه طریقه چې فقهاو ذکر کړې ده رد المحتار وغیره ذکر کړې ده شامی ډیره ښکلې طریقه ده او ډیره بهتره طریقه ده د اسویلي د کنټرول کول هغه دا ده چې کله تعالی اسویلي راځي نو ته په دې زړه ذهن کې دا خبره راوله چې یاره نبی علیه السلام په ټول عمر کې اسویلي نه دی کړی په دغه ټیم بس تا اسویلي ختمیږي یاد ساته ته دې ذهن ته دا خبره راوله په دې زړه کې دا خبره راوله چې یاره نبی علیه السلام په ټول عمر کې یو ځله اسویلي نه دی کړی د دې خبرې به دومره برکت وي زما د محبوب د ذات او د صفاتو به دومره برکت وي چې ستا د اسویلي په دا ټیم ختم نشو زه جرم راشه زه به دله جرم درکم یقین د الله په ذاتو که اسویلي ورسره اټومیټک کنټرول کېږي نو څومره ښه طریقه ده دا شامی وغیره ذکر کړي چې کله اسویلي در باندې ولګېدو نه کنټرول کېږي اسویلي راځي په دغه وخت کې د زړه ته راواله چې یاره نبي علیه السلام په ټول عمر کې یو اسویلي نه دی کړی تمام انبیو په عمر کې یو اسویلي نه دی کړی اسویلي ښه شیز نه دی نو اسویلي مه کوئ ښه جي دغه رنګ چې کوم دی هغه کپڑا چې په هغې د جاندار تصویر وي جاندار معنی زیروح د انسان نه علاوه که غوا ده او که میخه ده او که مرغۍ ده او که خارو ده او که کیرډی دی او که میږې دی خو چې هر هغه شیز چې هغه د روح والا وي سا والا وي د هغه تصویر چې د چا په جامو باندې لکه په دې بعضې بنینونو باندې یا په دې بعضې جرسیانو کوټیانو باندې جوړ وي د بعضې چا په جامو باندې جوړ وي تتلی وي بټرفلای دی او توتی دی او مرغۍ دی او فلانې دی په دغسې جامو کې مونځ کول دا مکروه تحریمي دی مکروه تحریمي ورته فقها وایي دغه رنګ چې کوم دی په چت باندې تصویر دی یا ستا ټوپی په سر ده یا سرومال هغې باندې تصویر دی یا پورته په چت باندې تصویر دی یا چې ته کوم ځای سجده مونځ کې هغه ستا د سجدې په ځای کې تصویر دی په ځمکه په جانماز وغیره کې یا تا ته مخامخ دیوال باندې تصویر دی یا ستا ښي اړخ ته تصویر دی یا ګس اړخ ته تصویر لګېدلی دی او ته مونځ کې نو مونځ د مکروه تحریمي دی مونځ کې ډېر غټ نقصان واقع کړو دې نه به ځان ساتي البته فقهای کرام وایي اوس که دا تاسې تصویر دی چې هغه د غیر جاندار دی د موټر تصویر دی خیر دی د بنگلې تصویر دی خیر دی د ونې بوټی دی د چمن دی د غر دی د اوبو دی سندري ده خو د انسان تصویر پکې نشته د زناورو د زیروح تصویر پکې نشته خیر دی ګناه پکې نشته بیا دی وي خو داسې تصویر چې هغه د جاندار شیز وي بیا مونځ ها البته دا مثلا فقهاو ذکر کړي او بیان کړي ده که چېرته یو ځای کې تصویر داسې و چې هغه لګېدلی دی او د هغه تصویر نه چا سر کټ کړی دی سر تصویر کې چا کوم زناور دی هغه د سر والا ځای ته نوشله ولرې کتې نه یا غزي باندې صحیح مګه رنګ مګه ولا ختم کمیټو کوله اوس د سر نه علاوه که لاسونه دي خپې دي سینه د نور بدن ښکارېږي نو بیا خیر دی بیا کراهت نشته او کوس یو سړی سر پرېږدي د تصویر او دې ته نه لاس کټ کي یا ته نه خپه کټ کي یا ته نه ملا کټ کي په تصویر کې میټو کې ولا نو بیا هم ګوره مکروه والی شته مکروه والی صرف په یو صورت کې ختمیږي چې کله تصویر لګېدلی وي او دغه تصویر دا سر چا میټو کړی او یو مسله فقهاو دا ذکر کړي یو سړی دی هغه سره ګړی ده ګړی اچولی ده او ګړی کې تصویر دی یا ګوتمه د هغې کې تصویر دی یا په جامو دی یا په بل څه باندې تصویر دی خو تصویر دومره وړوکی دی فقها حد ښیي چې ته دا تصویر په ځمکه کېږدي ورته نږدې ودرېږه مخامخ او ته ورته پورته نه ګورې نو بیا د هغه تصویر پته نه لګي چې سر یې کم دی خپی کم دی ملی کم دی غوږ یې کم دی بیا نه معلومېږي نو بیا خیر دی بیا مکروه والی نشته پکې دا فقهاو لیکلي دي فقهاو دا هم لیکلي دي چې یو سړی لاندې جامې واچي لاندې د بنې نه چولې کمیس لاندې او په هغې باندې تصویر دی د پاسه پې کمیس واچي څادر توګې یا بل جامه پې واچي نو بیا خیر دی خو بهتره بیا هم دا ده چې هغې کې تصویر د سره نه په لاندې جامو کې نه په بره کې خو که لاندې جامو لاندې د بنې نه چولې په هغې کوم تصویر وي نو بیا خیر دی بیا ورسره مونځ کېږي دغه رنګ چې کوم دی دا چې کوم لوټونه دي نن سبا دا لوټونه وغیره تصاویر په دې باندې هم تصویرونه وي اوس دغه لوټونه چې په دې تصویر لګېدلی دی په روپۍ باندې یا په لوټ باندې نو شامي وغیره لیکلي دي چې کمې روپۍ باندې یا په کم لوټ تصویر وي نو هغه د دې نه مستثنا دی هغه د ډېر سخت ضرورت د وجې نه دی د هغې کې دا ده چې مطلب خلک په حرج کې واقع کېږي اوس عمومي بلوا ده په هغې کې
نو هغې کې قول د قاضي عیاض رحمه الله هم ذکر کړی دی، زمونږ د احنافو د علماو قول هم ذکر کړی دی علماو، در مختار رد المختار وغیرہ هغې دا ذکر کړی دي چې یاره کم شامي وغیرہ چې یاره په کومه پیسه باندې لوټ باندې لکه نن سبا تصویر دی اوس هغه نوی لوټ ووتو 4-5 تصویران دي پی 4 دي که 5 تصویران هغه کم 75 پکې لا پاتې وه پکې بل لوټ ووتو. ما د تیرو سودا راغسته د څو شوي یو نیم سل روپۍ شوي نه 120 130 داسې یاد کړي ما سره جیب کې 75 نو خندام راغه مل 4 کسان په ناسي ظالمانو په تاسو باندې یو د غړو پونه نه کیږي په 4 کسان یو پونه نشي اغسته تاسو نه خو زمونږ یوازې قاضي اعظم بابا تکړو مونږ ولاغه ورکو خبر لغټه د غړو پونه راکا اوس په 4 راغون شوی په 4 کسان مونږ یو پونه غړي نشي اغسته خندار راغه سي ځان سره د ذهن کې یو خبر راغه تاسو ته بیان کا 4-5 پر تراون کو ګوره فائدہ پکې نشته کار ډیر نه ور کوي ایو ته نه تکړو هغه باندې وکړ ډیر کیدو اوس به برکتی شو. اوس که په لوټ باندې پیسې باندې تصویر وغیرہ وي نو هغه بیا فقها فرمایي چې په دې کې ثوابال نشته. دغه رنګ په مانځه کې بل مکروه قرآن په مانځه کې الټه لوستل دا مکروه دي. تیرو جمعه ما د دې نوع بیان درته کړی رستو صورت مخ کې وي کم چې پورته صورت دی اول باغه بیا چې کم لاندې صورت دی نو هغه به قرآن کې اوس که یو سړی اول لاندینۍ صورت وي بیا د هغې نه پورته برنۍ صورت وي نو دا بیا مکروه دی قرآن دی پورته الټه شروع کړو نو دا بیا مکروه والی پیدا کوي دا به نه کې. دغه رنګ په مانځه کې ترک د واجب دا مکروه دی په مانځه کې واجبات پرېښودل دا مکروه دی کراهت لري. دغه رنګ فقها دام لیکي چې کم انسان په رکوع کې دا سر چې کم دی دا د ملا برابر ونه ساتي نو دا مکروه دی. په رکوع کې دا سر و ملا سره برابر نه به ډېر ښکته کې او نه به ډېر پورته کې دا مکروه دی. کم انسان چې سجده لګوي یا رکوع کوي په اطمینان سره نه کوي اطمینان سره نو دا مکروه دی مونځ مکروهیږي. یا کم انسان چې قومه کوي یا جلسه کوي د رکوع نه پاسې پوره نیغ نه شوي پوره ونه درېدي هر اندام د خپل جوړ ته نه رسېدو نو مونځ د مکروه شو پوره به نیغ ودرېږي رکوع نه پاسې د 2 سجدو منځ کې کېنې لکه څنګه په تحیاتو کېنې دقسې پوره به کېنې بیا به د هغې نه بعد الله اکبر کېنو بیا به سجدې له ځې. کم انسان چې په رکوع او د قومه او جلسه کې اطمینان نه وي نو د سره مونځ مکروه شو. دغه رنګ چې کوم دی کم انسان قرت په رکوع کې ختمی یا دې له پوره ولاړ نه دی او د قرت شروع کوي نو دا مونځ مکروه شو. فقهاو دغه لیکلي دي. کم مقتدي چې د امام نه مخکې سر پورته کوي د رکوع نه سجدې نه یا بل رکعت ته پاسېدو کې د امام نه دا بعد مشروط وي مخکې ته نه روان امام الله اکبر چې دا نه کړی دی بیا رکوع ته رسېدلی هغه لا سمع الله لمن حمده پوره نه ویلی دی بیا ربنا ولک الحمد هلکه دا ته څه کې مړه مونځ کې جګړې کې ځکه ته د امام نه دا ټول مونځ هم مخکې وکړي نو ته د هغه نه مخکې سلام اړولی شي جواب راکړه ټول مونځ د امام نه مخکې وکړو نر شه شابه ورشه تکړه شه 120 فیټ کې م لاړ شه ته د امام نه امام پس اقتدا کې ولاړ ټول مونږ د هغه نه مخکې وکړو نو د هغه سلام اړول ته بیا م انتظار کې که نه به کې نو څه فایده تعالی دی وکړه چې د امام نه مخکې پاسې وښکته کېږي. حدیث کې وایي دا کم سړی چې د امام نه مخکې سجدې له ځي رکوع له ځي یا پورته کېږي وایي دی د دې نه نه یېرېږي چې الله تعالی دا شکل د خر وګرځوي د دې نه وایي دی نه یېرېږي یعنې ویېرېږه د دې حالت نه مه کوه داسې کښې الله تعالی به دا باطن به د خدای مسخه کړي ظاهر به د خدای مسخه کړي د امام نه مخکې ته ولې کښېنې وپاسې امام نه مخکې پورته کېدل ښکته کېدل دا مکروه دي. چې امام وایي الله اکبر هغه وویلو رکوع ته لاړو ورپسې لاړ شه هغه امام دی هغه تا نه مخکې دی هغه به تا نه مخکې رکوع له ځي که نه ته به ورپسې روان یې هغه تا نه سمع الله لمن حمده وویله امام نو چې کله د امام سمع الله لمن حمده ختمه شوه نو د هغې نه بعد به مقتدي وي ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دواړه قرت راغلي دي. زمونږ اوس داسې خلک امام وایي سمع الله لمن حمده چې امام دا څنګه شروع کړي مونږ وایي ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد ای د نر بچیا امام خو تا پرې نه ښودو ختمېدو ته که نه چې هغه کله ووایي چې ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد سمع الله لمن حمده امام وویله نو ته به ورسره بیا د هغې سمع الله لمن حمده نه پس به ووایې چې ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دواړه قرته راغلي دي بیا به ویله او خاص کر دا د بعض امامان هم 120 سپیډ کې روان بس هغه چې څنګه سمع الله لمن حمده
نو مقتدی بیا ډو وقفه نه ورکړي چې هغه پر ربنا لك الحمد وي بس سمع الله لمن حمده الله اکبر. نو امام صاحب محترم سمع الله لمن حمده دې په زور وویلا اوس پټ تم وایو مقتدیان هم در سره وي بعض فقهاو دا لیکلي تم اوس پټ وایو چې ربنا لك الحمد مقتدیان به مو وایي چې ربنا لك الحمد بیا به د هغې نه بعد الله اکبر نارې کړي نو امام صاحب بیا به رکوع ته لاړ شي تراویح را روانې دي که تاسو بیا ګورئ اوس پکې مشیني قاریان بیا لټوي هغې خو د سره دا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد خو نه خپله وایي نه خلکو ته پرېږدي ټول منځونه ګډوډ ګوره دا منځ د دین ستنه ده ما بار بار دا خبره له زورونه ورکړې ده او بار بار یې کومه چې ستاسو د ذهن ته لکه دا خبره ښکته شي کله چې د عبادت ستنې کمزوري وي ته په هغې پورته آبادي نه شي کولی ته د هغه چې کوم آبادي دې پرې کړې ده په هغې هم ډاډه بیانې چې ستنې پیجرې کمزوري دي چې څومره د پیلر کمزورې کېږي نو ستا عبادت ته خطر پیدا کېږي دا مونځ د دین ستن ده که نه ده حدیث مبارک کې نبی علیه السلام نه فرمایي ګوره پنج بنا د اسلام کې یو رکن د اسلام دی د مؤمن معراج دی د انبیاء کرامو علیهم السلام د سترګو یخوالی دی خو دا ګوره د دین ستن ده د دین ستون ده حدیث کې ورته عماد الدین ویلې شوی دی نو اوس د دین ستن ده ستا چې دا مونځ کمزوری شو پکې اووه اویا پنځه اویا شپږ اویا مکروهات په یو مانځه کې دې راځي ستا د دین دا ستن انتهایي مکروهه ده نو ستا دینداري مکروهه شوه که نه شوه ستا دینداري مطلب دا دی چې کمزوري شوه که نه شوه ستا دینداري څومره متاثره ده ته په دې کې پورته دیندارۍ کې بیا نه شي تللی دا مونځ مضبوط که دا مونځ دې مونځ کا مونځ صحیح کا تا خو د دین ستنه برباده کا ښه جي بله مسله فقهای کرامو ذکر کړې ده هر هغه کپړه چې په مانځه کې د انسان نه زوړند دی لکه پنسي وغیره شوي د ګیټو نه ښکته لاړې نو دا مکروه دي یا بل تا چپنه چولې ده یا په دې ژمي کې تا څادر تو کړی د ډېرو خلکو دا څادرې تو کړي که نه او دا چې دې رکوع لځي یا په قیام کې یو رکعت کې ټیکي په دویم رکعت کې څادر ته لاندې زوړند د خپو نه لاندې حدیث کې وایي دا کومه کپړه چې ستا د دې ګیټۍ نه لاندې لاړه او زوړنده ده دا به په اور کې نو چې هغه په اور کې ته به ورسره سر کې اور کې سوځي دغه به دې په اور کې وي دې نه ځان بچ کا او بعضې خلک دی چې په مانځه کې ما تېر جمعه هم دا ویلي په مانځه کې څادر به جختو کړي تربوزه به یې والي بوزک به یې والي خوله پوزه یې پټه کړي یخني ده دې سره ستا مونځ مکروهېږي په مانځه کې به سترګې نه پټې خوله به نه پټې پوزه به نه پټې څادر کې بعضې خلک څادر په سر کړي په مانځه کې د څادر کشو خوېږي بیا به دی چې رکعت ته پاسي نه بیا به دا حاجي صاحب څادر توږي په دې اوږه به یې ور واچي ښه داسې مزېدار چې دویم رکعت درېیم ته بیا لږ بیا به د حاجي صاحب نه پلو خوېږي نو بیا چې پاسېږي په دواړو لاسو به یې ونیسي بیا به یې ور واچي که خیري خو چې په دویم درېیم ځل یې ور واچولو د خیره مونځ یې لاړو سر وخوړو مات شو مونځ یې فاسد وګرځېدو هلکه مشره د خدای بنده په ځان رحم وکړه کوم کار چې په مانځه کې ته په دواړو لاسو کې هغې سره ستا مونځ پاسېدېږي دا عملي کثیر دی کوم کار چې تا ته غیر د مونځ کوونکي تا ته ګوري یو سړی ته ولاړ تا ته ګوري ته په مانځه کې څادر تاوې د هغه دا ګمان راغو چې اړدېږي نه مونځ نه کوي ته یو کار پورې نښتې نو دې سره ستا مونځ مات شو دا عملي کثیر دی دا عملي کثیر دې تعریف فقها کوي یا دا چې ته یو کار د 2 ځلو نه زیات کې په مانځه کې هغې سره د مونځ ماتېږي نو کاکا دا څادر دې بار بار مه تاوه زه خو درته همیشه وایم چې مانځه ته ودرېږي یې ځان نه کوز کا که نه کوزې نو دا یو پیس کولی ده چې کوم ته دا تاوې نه او په دې یو اوږه دې راچولې دا لږه لنډه کا او دا بل چې کوم ځان نه راتاوې دا لږه اوږده کا او ځان نه راتو که واپس یې راواړو په دې بل اوږې راواړوه نو یو به د نه زوړن نه وي زانګي به نه او دویم د پریوتو خطره به نه وي نو ته به ورسره مونځ په اطمینان سره وکړي په مانځه کې به دې خشوع خضوع قیمه پاتې شي او که داسې نه وي نو بس څادر به سمې او مونځ به بیلې او مونځ به چې کوم دی فاسدې لګیا به دې نه ځان وساتئ دغه رنګ بله مسله چې فقهای کرامو ذکر کړې ده د کار په جامو کې ثیاب بزله د کار جامې دیاړیمار د کار په جامو کې یا مستري د کار په جامو کې چې مونځ کوي دا مونځ مکروه دی چې د سره نورې پاکې جامې دوکان کې زوړندې دي او سهار دی لاړو دی خپلې وویستې د کار جامې واچولې او مازدیګر کور ته چټي کوي بیا مخ خلاص شوي د کار جامې بس خپلې واچي پاک را روان شي خو چې د غرمې مونځ کوي نو هغه څښا جامو د مصریتوب کې کوي فقها وایي نه چې پاکې جامې موجودې دي په دغه جامو زړو کې بیکاره کې د کار په جامو کې مونځ مکروه دی اوس چې پاکې جامې در سره نشته لکه مطلب پلیتې نه دي خو خیرونه دي که نه تا د کار دپاره چولې دي اوس که پلیتې وي نو بیا خو پکې د سره مونځ نه کېږي اوس داسې دیاړي مار دی غریب دیاړي کوي نورې جامې ورسره نشته خو دا چې کومې جامې دي په خټو ګنده دي یا په مساله ګنده دي خو پلیتې نه دي پاکې دي
او دې په دې کې بیا مونځ کې نور ورسره شته نو بیا مونځ پکې فقها فرمایي چې بیا حرج پکې نشته خو بیا هم خلاف اولاد کیږي مونځ پکې بیا اوس که نور جامې ورسره پاکي دیاړي مار سره ګلکار سره مستری سره وي نو دی به په دې د کار په جامو کې به دی بیا مونځ نه کوي بعض ټایم کې دا دیاړي مار چې وي د مستریان یا د ګلکاران وغیره چې کومه مساله جوړې په پلیتو اوبو کې د څښا ویڼه او براوالي د ولي او باغې کې جوړه کی او بیا هغه سړي کې په ده باندې پروز دی بیا په هغه جامو کې مونځ کې نو که هغه اوبه پلیتې وي ستا جامو ته ورسېدې نو بیا پکې ستا د سره مونځ نه کېږي ګوره یاد ساته ته چې دا کومه مساله جوړې کومه خټه جوړې اب د پاکو اوبو نه کومه ترایي کې اب په پاکو اوبو که په پلیتو اوبو باندې کې نو ټیک شو که په بدن دې پرېوته هغه ځای به درې ځل وینځې په جامه دې پرېوته هغه ځای به بیا وینځې پاکې به که ودې نه وینځلو نو مونځ دې نه کېږي ورسره بیا دا وورئ دا مسله د شریعت زده کوي دغه رنګ بله مسله یو ملګري ویل په دې موږ ته خبرې وکړه په مکروهاتو د مانځه دا خو ډېر زیات دي بعضې فقهاو 76 شمارلي دي بعضې کم بعضې زیات بیان کړي اخري بیانوم ورنه ډېر زیات دي لا ما په ډېره غټه سټډي کړې وه زه به ورته ښه احادیث مې پې ډېر راجمع کړي 43 احادیث مې پې پیدا کړي دي په مکروهاتو باندې چې حدیث کې منځ راغلي دي خبرو نه په هر تقدیر هغه طرف ته نظم بیا خبرو موضوع اوږدېږي یو پکې مکروه د مانځه دا دی چې کم انسان سرتور سره مونځ کوي سرتور سره مونځ دا مکروه دی د سرتور سر مونځ تفصیل دا دی دا تفصیل دا ووري ښه په دې ځان پوهېږي دې کې باریکي هم شته ګورې باریکي پکې ډېره ده کم انسان چې سرتور سر مونځ کوي که د سستۍ د وجې نه سرتور سر کوي یا په ټوپۍ باندې ته بوج محسوسېږي یا دی چې زما شوشا او هغه ویښته مې اړولي دي او کنډیشنر مې ولا ورکړی دی او شیمپان مې پې ختم کړي دي او دومره مې غوړ کړي دي او دومره مې بف کړي دي او فلاني کړي مې دي اوس زما هغه چکې خرابېږي د شوشا د وجې نه یا د بوج د وجې نه یا د سستۍ د وجې نه ټوپۍ نه په سر نو بیا مونځ مکروه دی او که نه د مقصد دی چې مړه خو مونځ دی که نه نو ټوپۍ پکې چا راوستې ده خو مونځ دی کېږي که نه د مونځ د اهانت د وجې نه ټوپۍ په سر نه کا مونځ د سپک کتو د وجې نه په سر نه کا فقط کفره فقها فرمایي دا سړی کافر دی دا زنه هم راشه د فقهاو لیکلي اوس که د دې وجې نه چې هلکه ولې مړه بس مونځ دی که نه کېږي که نه مونږ تاسې وایو که نه وایو یعنې دا مونځ خو دومره اهم شی نه دی خو کېږي که ټوپۍ دی په سر یو که نه په سر خو مونځ دی که نه څه چلو شو نو دا بعضې داسې بیا هلکه ووایه چې یاره بس هیره شوه رانه یاره والله سستې ما یاره والله بس خفه نه شي والله پاتې ورانه ما ویل چې اوس ټوپۍ پسې ځم جمع بس سړی یو خو داسې خبره مه کوه چې مړه مونځ دی که نه خو ټوپۍ په سر یا نه په سر مړه خو مونځ مړه دا بعضې به داسې خبرې د بېدینۍ کوي فقها فرمایي فقط کفره دې سره کافر کېږي او که نه یو سړی ټوپۍ په سر نه کي لکه اوس ځان نه د بعضې علما یا فقها بزرګان مونځ کوي کله کله او ځان نه کوي او د خشوع خضوع د وجې نه پټکې یا ټوپۍ لرې کي او بربند سر ولاړي په خشوع خضوع نو دې کې بیا مکروهوالی زره نشته دی ښه دا بیا مکروه نه دی شامي وغیره تمامو دا لیکلي دې کې بیا کراهت نشته دی مکروهوالی پکې زره نشته دی بلکې دا مستحب ده چې د خشوع د وجې نه خضوع د وجې نه الله ته ډېر ځان عاجز کړي ویښته را به بر کړي الله تعالی ته ځان مسکین کړي الله تعالی ته ځان ذلیله کړي د الله په وړاندې او په دغه وجې ته په سر نه کړي دا نه چې ته اوس جومات ته راځې او ویښته داسې کړې چې زه الله ته ځان ذلیله کوم هغه ستا خو نیت مونږ ته معلوم دی خدای ته معلوم دی چې د سستۍ د وجې نه نه په سرې او چې جومات نه وځي نو بیا ویښته برابر کا لوندې ګوتې پکې راتاو که پیچکې را سیټ کا بیا نه داسې مه کوه دا هم د مانځه مکروه دي نو په ټوپۍ نه په سرولو کې که د سستۍ د وجې نه یا د بوج یا د ګرمۍ د وجې نه چا په سر نه کا نو مونځ مکروه دی که د عاجزۍ او د خشوع خضوع د وجې نه ځان ذلیله کولو د الله تعالی په در کې د عاجزۍ د وجې نه په سر نه کا نو بیا مستحب دی او که نه د سستۍ د وجې نه هم نه وه د عاجزۍ د وجې نه هم نه وه بلکې مونځ سپک ګڼي په دې وجې نه په سر یې نو بیا پې کافر دی ځینې مشامي وغیره لیکلي دي ښه بیا پې سړی کافر کېږي ایمان ته نقصان رسېږي ښه دغه رنګ چې کوم دی په مانځه کې کوله ودرېدل دا بعضې به کولو ولاړي فقها فرمایي څلورو ګوتو نه زیات د څلورو ګوتو اندازې نه زیات کوله ودرېدل مونځ مکروهی دا بعضې ته هم وایي داسې به کولو ولاړې ته به وایي که ناسنته دی چا سنت کړی دی او د خدای بنده دا بعضې دا وابیان دا یادوم دا خدای والدي دا کس ته خلکو ته وایي کوله ودرېږئ او خپو سره وجنګوئ ښځه دا ستا مقتدیان خپې د خپو سره جنګي دا کوله ودرېده شیطان ته یې مونږ رو بند کړه دا مخکې امام دی چا سره ولاړ دی د ده سره خوا کې بل ملګری هم نشي چې پکې دومره ودرېدو یو نیم ګز منځ کې فاصله پرېښې ده هلکه دی ولې کوله ودرېدو اوس دی هم شیطان ته لاره بندي ده منځ کې د چې کومه لاره ورته کوله وکړه کاکا دې سره به څه کې دې سره به څه کې د خدای بنده فقها وایي څلور ګوتې اندازه په مقدار
کولو ودرېږه په مانځه کې ډېر کولو مو ودرېږه دا بعضې سړی دغه پروا نه کوي باک نه کوي ګوره دا مونځ د دین ستنه ده او چې کله د کمې آبادۍ یا د کم عمارت ستنه کمزوري نو د هغه عمارت د راغورځېدو خطر هم وي هغه عمارت باندې پورته آبادي هم څوک نشي کولی نو لہذا دینداري مه کمزوري کوئ دینداري په څه کمزوري کېږي د مانځه په مکروهاتو کمزوري کېږي مونځ خو د دین ستن ده دا ستن مضبوطه کا دا ټیټ کا چې څومره د پیلر مضبوطو هماغومره به ستا تعمیر د عبادت ته او د دیندارۍ دا مضبوط وي وما علی الا البلاغ درود شریف ووایي اللهم صل علی محمد وآل